دا نو ډېره اهمه موضوع ده. ګوره موږ پر دې باندې لږ غور و فکر وکړو. د الله سره تعلق جوړېدل یوه د روژې میاشته سي، مبارکه میاشته سي، قیمتي میاشته سي، د سعادت والا میاشته سي، د فضیلت والا میاشته سي، د نیکبختي والا میاشته سي، د خوشنصیبۍ والا میاشته سي، د نیکۍ د سیزن والا میاشته سي. بیا یوه روژه سي. بیا په دا روژه کې ګوره مؤمن بنده پر الله تعالی باندې ډېر ګران دی. او بیا د روژې په مبارکه میاشت کې دی خپل عبادتونه کوي، نور پر الله باندې ګران سي. او یو څوک وایي چې زه پر خپل ښایسته رب باندې نور ځان ګرانومه، ډېرې ګرانومه. یو څوک داسې وایي، نو د هغه دپاره بیا لار کومه لار ده؟ د هغه دپاره لار اعتکاف دی. هغه دپاره لار چې ده اعتکاف دی. اعتکاف ډېر زیات فضیلت لري. اعتکاف الله تعالی و هر چاته نور نصیب کوي، و هغه چا کې نصیب کوي چې هغه ډېر خوش نصیبه وي. د اعتکاف خوند، خوشحالي، سکون، امن دا ما لیدلی دی. اعتکاف الحمدلله الله تعالی دې په زندگی کې بیا را نصیب کی. اعتکاف ډېر غټ سعادت دی. اوس ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله زندگی کې اعتکاف بار بار کړی دی. او بیا حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي، وای رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله زندگی کې اعتکاف بار بار کړی دی. او بیا د هغه رقم تر مرګه پورې کړی دی. بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي، وای د ټوله زندگی چې کوم دی اعتکاف کړی دی. ټوله زندگی هره روزه کې د اعتکاف کړی دی. او بیا وای داسې یو وخت د مجبورۍ تحت که چیرې ده پرې شي، خو د اکثریت چې کوم دی هغه اعتکاف کاوي. بیا بله خبره دا ده، بیا د هغه بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ بعد او د هغه رقم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندگی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیګانو چې کوم دي هم اعتکاف د په زندگی کې هم کړی دي، او د زندگی ثبات کې هم کړی دي. او بیا د هغه رقم زمانه را روانه وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې بعد صحابو په خپله زندگی کې اعتکاف ډېر کړی دي. او بیا د هغه رقم چې کوم دي ولیانو، تابعینو، تبع تابعینو، بزرګانو، دا ټول اعتکاف چې کوم دی هغه ډېر کړی دي. ګوره حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سره روایت دی، وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وای کوم هغه څوک چې اعتکاف یوه ورځ د الله تعالی د رضا دپاره اعتکاف څوک وکړي، وای الله تعالی د جهنم تر مابین 3 خندقه فاصله پیدا کوي. 3 خندقه څومره دی؟ لکه د مځکې تر اسمانه پورې چې د دې په مابین کې څومره خلا ده. وای یو خندق چې کوم دی د دې څه زیات مسافت چې دی هغه لري. نو که چیرې 2 خندقه سي او بیا 3 خندقه سي، نو دا کس تی خپله دې ته غور وکړي چې د جهنم څخه څومره لیرې سو او څومره زیات مقدار باندې دا کس د جهنم څخه لیرې سو. دې کس کوم عمل وکړي؟ دې کس اعتکاف یوه ورځ د الله تعالی د رضا دپاره وکړي. ګورئ بیا اعتکاف کولو سره موږ ته کومې فایدې میلاویږي؟ اوله غټه فایده دا ده چې ستا د خپل ښایسته الله رب العالمین سره تعلق، محبت، دوستي چې کومه ده هغه جوړیږي. او په اعتکاف کولو سره ستا په زړه کې د خپل ښایسته رب شان و شوکت، لویي چې کوم دی هغه ستا په زړه کې د خپل ښایسته رب ده راځي. بیا د هغه رقم چې کوم دی د اعتکاف کولو سره شب قدر چې کوم دی، د لیلة القدر چې کوم شپې دي یا کومه شپه چې کومه راځي، او په کومو شپو کې چې موږ ته غواړو، کوم هغه څوک چې اعتکاف وکړي الله تعالی دته د شب قدر شپه چې کومه ده هغه ډېره اسانه کړي په نسبت د هغه خلکو چې هغه په اعتکاف کې نه وي. کوم خلک چې په اعتکاف کې هغو ته ډېر زر میلاوېدلی سي. بیا بله فایدې ته ګوره، د اعتکاف کولو کې تهجد چې کوم دی، د تهجد لمونځ چې کوم دی هغه تا ته بار بار میلاوېدلی سي، او په اساني سره میلاوېدلی سي، او په زیات تعداد سره میلاوېدلی سي. دا یې بله ګټه ده. بیا د هغه رقم چې کوم دی په اعتکاف کولو سره ستا چې کومې ګناوې دي هغه که کبیره وي هغه که صغیره وي، یوه روزه سي او بیا په روزه کې اعتکاف سي، او بیا په اعتکاف کې بیا چې کوم دی
شب قدر شپې سي یعنی تاک شپې سي د شب قدر شپه سي د جمعې شپه کې راسي یعنی دا ټول نور علی نور دی یعنی دا ټول ګټې دي ګټې دا ګټې دي دا د ګټې سیزن دی دا د نیکۍ سیزن دی صرف دا به هغه بد نصیبه انساني چې هغه به دغه فایده نه ترلاسه کی دا ډیر کم داسې بد نصیب انساني چې هغه څه د روزې مبارکه میاشت او په روزه کې د روزې دا مبارکه میاشت کې یا د تاک شپې یا دا چې کوم آخري عاشره ده یا د هغه رقم چې کوم دی د مغفرت سبب دی د روزې میاشت مګر د هغه بد نصیب انسان دی چې هغه په دې کې خپله توبه نه وکاږي او دا جن تېرې سي بیا د اعتکاف غټه فایده دا ده چې تا کومې ګناوې کړي هغه د خپل ښه سره به په زړه دعاګانې چې کوم دی هغه غوښتلی سي او بیا د هغه رقم چې کوم دی الله تعالی ستا هغه ګناوې در معافوي بیا د اعتکاف غټه فایده دا ده چې ستا په زړه کې ګوره اعتکاف سنت دی د سنت په اراده باندې د الله تعالی په کور کې ته ناست یې نو که چیرې ته اعتکاف د سنت په نیت باندې د الله تعالی د رضا دپاره کوې الله تعالی ستا په زړه کې ستا د خپل ښایسته حبیب محبت چې دی هغه در اچوي او بیا ذکر کول تا ته په اعتکاف کې اسانه وي په اعتکاف کې هغه نیک عمل ته کولی سې بیا غټه خبره دا ده په اعتکاف کې ته د الله تعالی د کور میلمه یې دا څومره غټه خوش نصیبه خبره ده د الله تعالی د کور میلمه هر کس نسي کېدلی نه هر څوک کې کښېنستلی سي د الله تعالی په کور کې نه هر څوک به ورځي لمونځ به کوي بیرته به راوځي یو څوک شپې نسي کې کولی جواز نه لري یو مسافر هغه یو شپه جلا خبره ده مګر معتکف چې کوم دی اعتکاف کوونکی کس اکه زنانې اکه نارینه هغه ډېر خوش نصیبه دي په دا وجه ډېر خوش نصیبه دي چې هغه زما او ستا د خپل ښایسته رب د کور میلمه دی څومره غټه خوش نصیبي ده یعنی ته د خپل ښایسته رب د کور میلمه یې او په اعتکاف کې خوشحالي سکون دین عبادت تلاوت دا هر څه چې کوم دي هغه ډېر په اسانۍ سره بله خبره درته کوم بله د خوشحالي خبره درته کوم بله خوشحالي خبره واورئ په اعتکاف کې چې کوم څوک کښېني چې کوم اعمال دی په پایبندي سره کوي اکه تلاوت دی اکه عبادت دی اکه صدقه ده اکه نفلونه دي اکه قرآن ویل دي اکه هر عمل کول دي په اعتکاف کې چې هر هغه څوک کښېنستی د خوشحالۍ خبره واورئ په اعتکاف کې چې څوک کښېنستی بیا دا ټوله زندګي الله تعالی پر هغه اعمالو باندې وده ته استقامت ورسوي څونه غټه خبره ده یعنی که څوک اعتکاف وکړي په اعتکاف کې تلاوت زیات کوي یا نفلونه زیات کوي یا دغه رقم ذکر زیات کوي یا دغه رقم قرآن وایي اعمال ډېر کوي بیا به دغه رقم د اعتکاف څخه چې دی راووتی الله تعالی به په دغه اعمالو باندې وده ته استقامت همیشګي چې د هغه به ورنصیب کوي څومره غټه د خوش نصیبۍ خبره ده نو زه دا خبره درته کومه که زنانې خوندي که نارینه ورونې که د هره اراده یي هغه اراده د لږ وخت دپاره سیټ ته که اعتکاف چې کوم دی هغه ضرور وکړه اعتکاف چې کوم دی هغه ضرور اعتکاف کې داخل سه زنانې خوندې په کورو کې نارینه ورونه په مسجد کې خو نارینه ورونو ته زه دا یوه خبره کومه که اعتکاف له ځای موبایل مه در سره وړه که موبایل در سره وړې نو تر هغه ښه دی بیا مه ځه ولې په دې باندې فالتو کیسه ده نور د الله تعالی د کور بې حرمتي در څه کېږي ولې په موبایل کې فالتو شیان راځي اوس زه دا خبره درته کومه که د هر چا اراده نه وي زه دا خبره ته کومه دا ژوند ډېر مختصره دی دا ټوله زندګي چې کومه ده هغه په کارو په لیندینو په مصروفیاتو د کورني مصروفیات د بار مصروفیات ټوله زندګي په دې باندې تېره سي نو که چیرې ستا په زندګي کې ستا دا 10 شپې ډېرې قیمتي سي ته څه وایې نه غواړې دا قیمتي شپې ولې نه غواړې هر سړی غواړي هر کس یې غواړي نو زه دا درته وایم اعتکاف ته لا وخت ستا 2 3 4 ورځې هر څه وخت سته دغه خپله تیاري وکړئ خپل بندوبست وکړئ خپل کارونه شاو مخته کړئ اعتکاف ته ضرور چې کوم دی هغه داخل سئ ځان په هغه خوشنصیبه خلکو کې راوله چې په ولیانو کې ځان داخل کې د فتنو څخه ځان محفوظه کې ځان په هغه خوشنصیبه انسانانو کې راولئ خو دا یوه خبره مې ضرور په یاد ساتئ چې کله اعتکاف ته داخل سواست که هر وخت داخل سواست خو زما ګرانه مورپۍ په خپلو دعاو کې مه هېروئ ما په خپلو دعاو کې مه هېروئ ټول انسانان ټول مسلمانان ټول قریبان
ټول عالم اسلام او زموږ دا ښایسته اورېدونکي دا ښایسته مینوال دا زموږ سره محبت و مینه لري دا په خپلو دعاو کې مه هېروئ او ټول مړي په خپلو دعاو کې مه هېروئ. صحیح سو؟ بیا به موږ د ارتقا پر موضوع خبره کوو، بیا به انشاءالله کوو که الله ته منظوروله کوشش به کوو چې بس اراده وکړي چې په هر کار مصروف وي اکار شاو مخته که بس تیاري وکړه بندوبست وکړه زه به ضرور اعتکاف کوم. اراده وکړي توفیق الله درکړي. الله تعالی د عمل کوي.